دا د امام صاحب تقوا ده. یو سړي باندې 100,000 روپۍ پورې دي، 100,000 درهم، 100,000 درهم پې پورې دي. سړی ورته په لاره په مخه ورغی. امام ابو حنیفه اته پټ شو، په یو لاره تاو شو. امام صاحب ورپسې منډه کړې، د کلکې ونیوه. ملګري ولې؟ وی صاحب ستا یو 100,000 روپۍ په ما قرض دي او دې وخت کې را سره نشته، نو ما له حیا راځي چې د تا ته مخامخ شم. زه حیاء تا ته مخامخ کېدی نه شم، نو ځکه مې در نه سنګ وکړه چې کله هغه پیسې برابر شي بیا به درته راځم. امام صاحب ورته څه وایي؟ وی ښه لکه زما د قرض د وجې به یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات نه کوي، الله په نوم مې درته وبخلې. ځان له لسټونه جوړ کړي، فهرستونه د کوفې د ټولو فقراو، مساکینو او غریبانانو لسټونه جوړ کړي، او هغه لسټونو باندې به په کاسو دراهمو دنانیر ویشل. د اختر او د روژې په موقع به جامې ویشلې. دومره تقوا ده په امام صاحب کې. د رمضان په میاشت کې، د رمضان په میاشت کې د تراویح نه پس به 2 رکعاته نفل کول. علامه ذهبي لیکلی دي چې څوک امام صاحب باندې اعتراض هم کوي، هغه لیکي وی 2 رکعاته نفل به کول د تراویح نه پس، او په 2 رکعاتو کې به په یو رکعت کې یو ځل او په بل رکعت کې بل ځل قرآن شریف ختمه. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ده. تقوا قسم په خدای زه حیران شم، دومره د شپې منځونه، د ورځې درسونه، د مسائلو استنباط استخراج، مالیاتو کې صدقه. تقوا څومره ده، الله نه یره څومره ده. د شپې بیبي وی وی د شپې چې به امام صاحب په مانځه ودرېده او مونږ نه به فارغ شو، نو دا ګیره به یې داسې ونیوله، خپله ګیره الله ته به ودرېد، ګیره به یې داسې ونیوله. یا الله یا الله اسره سره نشته پروردګار، الله ډېر کمزور یم، الله دغه سپینه ګیره مې درته مخامخ وسیله کړې ده. الله هېڅ نشته پروردګاره، دغه سپینه ګیره ده، سپینه ګیره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپله سپینه ګیره د شپې د عبادت وته رب العالمین ته. دا تقوا ده، دا تصوف دی. جاړي الله ته. حضرت ابو هريره رضی الله عنه محدث النبي، محدث الصحابه، 5304 یا حدیث داغه نقل دي د حضور پاک هزاران سفرن مرګري شلیدلو جامو کې او شلیدلو سپلو کې د دې حدیثو خدمت کړي. کم نوم ته پراته دي چې کله مري د صحابه واجبه مرګو چې مړ کېده به بل به ورته ناستو، وی ته خو سبا له به د حضور پاک سره ملاقات کې، زما سلام به عرض کې. اقرأ علی النبی صلی الله علیه وسلم منی السلام، زما سلام وایا. صحابه به یو بل ته سلام. ابو هريره سوي جاړي، وفات وخت کې جاړي. مرګري ورته وی لږ ساعت پس د خپل محبوب سره ملاقات کیږي، لږ ساعت پس خپل محبوب له روانه زمونږ سلام بارس کې. ابو هريره سوي سفر ډېر زیاتو ګد دی، سامان کم دی، سامان کم نشته، سفر ډېر ګد دی. دا زمونږ کابر دی. قسم دې چې د امام صاحب تاریخ ته وګورم، زم خدای د جنت کم مقام کې به دې ناست دي، لیکن خپله پروردګار ته سپینه ډکه نیسي. یا الله اسم نشته خدای، دا سپین ډکې ولې، دا سپین موږ څه کړي؟ موږ ځان ته به وګورو که نه، موږ څه وکړل؟ تصوف دې ته وایي چې شریعت ستا د باطن داسې نقشه وګرځي چې قدم په قدم ستا په زړه کې د الله خشیت او خوف پیدا شي، او د شریعت د ویخته برابر مخالفت چې ته وینې تاله به جړه راځي. نو حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله نه چا تپوس وکړو، الله د سره څه وکړل؟ وی چې الله ته مخامخ شم ډېر زیات ویرېدم، الله ته به را سره څه کې. دا نقطه قابل غور ده. وی الله ما ته وی چې ای محمد ابن حسن ونه یریږي، فکر ونه کې. په دنیا کې مې ستا په زړه کې د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب علم اچولی، او په کومه سینه کې چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم واچوم، هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکوم.
اور وبنه یو ځای کېږي. علم نور دی، نور د جهنم اور ظلمت ته، ظلمت رڼا او تیاره کوم ځای جمع کېږي؟ نه جمع کېږي. امام ابو یوسف څه شو؟ په بره مرتبه کې ناست دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو؟ وی د هغه خو تپوس مه کوه، خو ډېره لوړه مرتبه کې ناست.